رسول الله مبارک فرمایي چې د چا یو لور شوه لاول درې بیا دوه اخره کې یوم یادوي چې دا چا یو لور شو دې پلار ولا ښه تربیت وکړو او ښه اخلاق یې ورته وښول د دې یو لور د تربیت په وجه به الله دې پلار او مور له جنت ورکړي او د زوی نه دی راغلی چې د زوی تربیت وکړي جنت به ورکړي ټیک ته بیا خبره ده که ښه تربیت یې وکړو نو خدای پاک به ورسره احسان وکړي خو د جور باندې د جنت زیری راغلی دی او په زوی د جنت زیری نه دی راغلی او رسول الله مبارک سوی بیا بل واوره بل سوی هلته وی الجنة تحت اقدام الامهات جنت د میندو د قدمونو لاندې دی الجنة تحت اقدام الآباء نه دی ویلي چې د پلار د قدم لاندې دی دا څونه لوی عزت شریعت ورکړه ښځې د خدای بندې چې شریعت کم حق درکړی دی او شریعت کم عزت درکړی دی په هغه عزت کې اوسېږه دنیا دیم ګل دی آخرت دیم ګل دنیا دیم خوشحالي آخرت دیم خوشحالي دنیا هم عزت دی آخرت هم خوشحالي الله هم خوشحاله ده الله کائنات هم خوشحاله ده الله فرشتې هم خوشحاله نو دې د پلستنې نه خپې وباسي ټول نه شکر دی زموږ د خیبر پښتونخوا ښځې خو الحمدلله پټو سترګو به جنت ته ځي دا پښتنې ښځې په پټو سترګو به انشاءالله جنت ته ځي دا پاکې ښځې په کور کې دننه پاکې خاوند سره هر قسمه سختو حالاتو کې خپل وخت تیری رور سره په هر قسمه سختو حالاتو کې وخت تیری د پلار مور سره په هر قسمه سختو حالاتو کې وخت تیری چې دا جنت ته نه ځي څوک به جنت ته ځي موږ په دې ښځو ګورې ظلمونه کوو په شریعت کې ظلم به نه کوې ښځې سره جاتې به نه کوې ښځې سره نو زما وروڼو شریعت حق ورکه بل مذهب حق نه دی ورکړی اسلام حق ورکه جمدی به یې ښخولي میراث کې به دې څه نه او چې بیماري به یې راله که نه ماهوري نو ښځه به یې په ځان له کوټه کې منتقله کړه او ورسره به یو ځای کېده نه خاوند لرې ځای نه به یې ډوډۍ ورغورځوله او چې ماشوم به پیدا شو نو څلوېښت ورځې په خرابه څښا کوټه کې وه هلته به ناسته وه ډوډۍ به یې ورته ورویشته جون به یې ورسره یو ځای لاس به یې مو سره نه ټچ کو او چې خاوند به مړ شو یو کال عدت څونه یو کال اوس خو څلور میاشتې دی لس ورځې اوس خو اسان عدت دی بیا یې ورسره لاس نه یو ځای کو جامې به یې نه بدلولې کال کې به یې لمبلم نه سخابین به تې خطه ډوډۍ به یې لرې ځای نه غورځوله اوس خو یې سم نشته لاسم میلاولی چې جامې بدلولی چې صرف خوشبو مشبو به نه پورې کې او ځان به نه ډولې کې بس دا خبره شوه دومره سته ښځې حق خرابو پیغمبر مبارک چې راغی وی نه جنت د مور د قدم لاندې دی د مور حق درې چنده د پلار نه زیات دی رسول الله مبارک فرمایي صحابي تپوس کوي من ابر چا سره ښېګړه وکم وی امکا وی بیا چا سره وکم وی امکا مور سره بیا چا سره وکم امکا مور سره بیا چا سره وکم ثم اباکا درې چنده د مور حق د پلار په نسبت به بچي زیات نور څونه حق وکړه نور څه غواړي دا حق غواړي چې بربنډه ګرځې ته چې د قصاب نه یو کیلو غوښه والې نو پټه یې ساتې او که نه په ګوتۍ کې او که نه په کور میدان کې کولاو ساتې تا نه تپوس کوم پټه ولې که بار مې پلیټ کې کېښود پیشوګان به راشي سپي به راشي او به یې تختی نو یو کیلو غوښه خو په ګوتۍ کې په شاپر کې او په فرج کې پټه ساتې او 2 منه غوښه کولاو ساتم عقل دی دا عقل دی یو کیلو غوښه خو پټی پیشوګانو نه د سپو نه د ماشو نه د میږو نه یو کیلو غوښه او 2 منه غوښه ماشاءالله دا کولاو که دا کولاو که ماشاءالله دا عقل دی دا خو عقل نه دی یورپ خو د ښځې نه مرداره غوښه جوړه کړې ده یورپ مونږ الحمدلله ښځه د سر ګل دی د مونږ د پښتنو ښځې د سر تاجونه دي د سر تاجونه دي الحمدلله تا خو هغوی یورپ خو ته څه شی جوړ کړی دی مرداره غوښه په مرداره غوښه ټپوسان راځي او تختی که نه یو دی نه ټپوس راځي حمله کوي بل دی نه ټپوس راځي حمله کوي بل دی نه ټپوس راځي حمله کوي د یورپ د ښځو خو همدغه مثال دی بوای فرند او ټپوسان راځي او هر څوک د خپله فایده اخلي الحمدلله مونږ ښځې په کور کې ناستې دي سهار وختي چې پاسي قرآن شریف راولي تلاوت شروع کړي جنت ته به ځي د پښتنو ښځې
د پښتنو لوڼه جنت ټیک ته پنجاب او سند بد نه ویم ای کې هم پاکې ښځې شته شکر الحمدلله خو ما ته د خپل ماحول معلوم دی ځکه د پښتنو ښځې یادوم د پښتنو لوڼه د پښتنو خویندې د پښتنو میندې د پښتنو تروريانې دا بوډاګانې او دا جینکې په پټو سترګو به جنت ته دي انشاءالله العزیز یورپ تا ښځه کولو کړې ده کومه کیله چې په پوستکي کې بند دی رښتیا وایي محفوظ یې که نه کم سیو چې پوستکي کې بند دی محفوظ یې که نه کم مالټه چې په پوستکي کې بند دی محفوظ یې که نه او چې د کیلې نه پوستکي دی لر کړ مچان ماشي وبنګېږي څښا شي مالټې نه پوستکي لرې که په 15 منټه پس څښا ده سیو نه پوستکي لرې که یو 3 منټه پس ورته وګوره تک تور به څښا به نو موږ وایو چې ښځه د حیا په پوستکي کې بند دی نو دا محفوظه ده او چې کومه ښځه د حیا دا پوستکي او دا لباس دی لرې کې دا محفوظه نه ده دا ګن شو بیا عزتمند خو دا ښځه ده جون خو دې ښځو تېر کا الحمدلله ښکلی تېر کا تاسو ته زه ازبکستان ته لاړم یاره چې هلته مې د ښځو کم حال ولید نو ډېر حیران شو هلته سهار وختي به سړی هم د کور وځي او ښځه هم د کور وځي دواړه به کار کوي سړی به هم کار کوي ښځه به هم کوي سړی وځي ماسخوتن را پیدا شي ښځه هم وځي ښځه یو خوا ځي او قسم په خدای په دې لارو کې جارو ښځو سره او سړکونه صفا کوي جارو وسه غټه جارو لګیا دی پاڼې راغونډوي په یو منډه لګي کار کوي په هوټلو کې لګي خلکو ته ډوډۍ ږدي ایره نیخانو کې ښځې لګیا دي او خلکو له ویښته سموي جامتونه وله کوي او سرونه وله خري په دغه کې لګیا دي لختو کې لګیا دي هغه صفا کوي هلته خو د صفی ډېر دی او په دغه کې چې لاړ شي فروټو منډی کې بوډیګانې ښځې وي ځوانانې ښځې وي فروټ به خرڅوي ټول به هغې ته ناست ښځو پیداوار خو د سړو په نسبت زیات دی که د ښځو پیداوار د سړو په نسبت په ټوله دنیا کې زیات دی رسول الله مبارک فرمایي اخره زمانه به داسې راشي چې د یو سړي به په سر به 50 ښځې وي دونه به ښځې زیاتې شي ما تپوس وکړي یو بوډۍ ښځه به هوټل کې هغې به روټۍ راوړله موږ لا غریب به څه کول وختي به پېشمني راله چې رابله نو زر زر به صفۍ به یې وکړله د هغې نه پس به یې چای په ناشته پخه کړه هګۍ مګۍ او دا څیزونه یې پاخه کړل بیا به یې په میزونو پلیټونه کېښودل بیا به چې مونږ به چې هېڅکله سامان به یې راوړو کې به یې ښوده هغې چې به کله د خلکو ټولې چای مې وڅکله دا یو ښځه یو بوډۍ ښځه وه نو بیا به یې څه چل وکړو لوښې به یې غونډ کړل بیا یې ووینځل دا به تقریبا د 11 بجو پورې د هغې دا ډیوټي وه هغې نه پس به بیا بله نورې ښځې به رالې د غرمې ډوټۍ به دې به غریب به څه کول دې به جارو راواغېست جاړن به یې راواغېسته نو دا به دا لارې به صفا کول تر مازدیګر ماښام ماسخوتنه پورې به د دې غریبې دا ډیوټي به ما ورته دا تاسو څه کوئ بس وي دا خو مونږ سړی به هم ګټي او ښځه او په څه پیسې دي په شرابو ټولې پیسې په شرابو لاړې قرضدار یې ګرځي پیسې ورسره نه ټینګېږي څومره تنخواه ښځه په شرابو لګوي او سپي ساتي او پیشوګان ساتي بلا پیسې په سپو په پیشوګانو لګوي 2 ګنټې 3 ګنټې سپو سره پیشوګانو سره په لارو منډې وي ورزش والا وي کومه 2-3 ګنټې سپو سره منډې وي او د سپو علاج کې یو قیمتي سپي ساتي په کور کې چې کور نه ودي سپی په کور کې ناست دي د مارونو ټوله پیسه په سپو په پیشوګانو په شرابو ته لاړه او په دمبملو ته لاړه ټوله ورځ ډیوټي ټوله ډیوټي ماشاءالله زمون ښځو خو الحمدلله بالغ ته ډډه والده ښه مزېداره او سار وختي به درته وایي ای سړیه 2 کیلو ټیپر راوړه 3 کیلو دا غوښه راوړه او 2 کیلو ورسره وچ پیاز راوړه او 2 کیلو شنه پیاز راوړه او 2 مرچکي راوړه او دومره ورسره دڼیا پکې ګورې د یېره نه شي پودینه دې پکې یېره نه شي او ښه کیړی مې زړې دي ما یو جوړه کیړی هم پکې راوړه چې غریب د کوره بعد تو درېږه که نه یاره یو شی مې هېر شو که نه څه پکې خدای نری غوښه مې 1 کیلو راوړه بېګا مې خېټه خرابه وه چې بیا وځي د ناشتې هغه هګۍ هم خلاصې شوي دي چې بیا غریب وځي ته راوګرځه که نه صبر وکړه پیره مې پاتې دی اب هم راوړی که نه نو چې غریب لاړ شي سړي ور ورپسې وډبوي بیا څه بیا څه پاتې نو څه کې بیا پخی پی شته څه پی هم راوړه که نه نو غریب چې د کوره بار وځي نو د دروازې مخې ته هارټ اټیک او راپرېوځي دې ته به د چا پلار ټینګ شي موږ له وي حق نه راکوي یا صاحبه سار وځي زموږ غریبانان ګوټ کوي او چاري کوي پټي ته ځي نو په 2 بجې را برخ شي په 2 بجې په 2 او خولې ته بیږي غریب ټوله روز چاري والی سسکورې والی او ګوډې کړي آسان کار دی ګوټ کول په دانور کې ابل غریب دیاړی له لاړ شي ګلکار سره مزدوري کوي او ګلکار وځي دیوال ته وخېږي سور نور پې د پاسه لګي
او ټول دیالیو کې غریب مازدیګر 4 بجې راشي ټول وجود یې خوږېږي مونږ خو لږ قدمونه چې والو خپې م خوږېږي غریب سار نه مازدیګره پورې احسان کار دی ابل پټي ته تللی دی پټي کې کار کوي بل دکان له تللی دی ماسخوتن راشي ستړی ستومانه راشي ابل تجارت له تللی دی څوک چرګان خرڅوي خواران څوک لوګوپیان خرڅوي او څوک په لارو کې چولې خرڅوي او چغې وباسي ګرمې چولې څوک چرګان خرڅوي په بانګۍ کې څوک سار نه ماښام پورې پیسه پیدا کول اسان کار دی مازدیګر ماښام ستړی ستومانه راشي او ښځه وایي زما حق نشته وایي ما له شریعت حق نه دی راکړی جامه دې په خاونده شکر الحمدلله لوپټه دې په خاونده پړونه دې په خاوندې کیړی دې په خاوندي چې ناجوړه شي ډاکټر دې په خاون دارو په خاون که پلار کره زی پلار کره نو موټر تیار درته ولاړ دی او که موټر نی نو ببو خواړو چې ته تللی نه چینکي ته د ببو ویم چینکي درته ولاړه ده ادې په منډه ځغلی هېڅ مشکل نشته دی او که چرته غم خادی لځې نو چېرته په دوربین کې به د رشته دارانو کې وادي په دوربین کې لرې ښه یو سړي ته چاته وي دا مې خپل دی وایي ستا څنګه دی خپل دی وایي رده توت ته زمونږ توری ختلې ده خیال دی راغی د دوی توت ته زمونږ توری ختلې ده ځکه م خپل دی نو چېرته لرې په رشته دارانو کې چې خادي وي نو 6 جوړې به خامخا جوړې بشیر جانه شکر وباسه چې د دې غم خلاص خدای ظالمه دا موږ نه تپوس وکړه غم نه خلاصې شکر وباسه والله که دې را سره دلته ناسته کړې وي اوس بالته ګرځېدې او منډې تړلې به دیواله بیا به وایي چې ورېږه مولوي صاحب زما کار دی غفور مارکیټ ته ځم او جامې وله وړم نظر خدای صاحب نه لګېده دا به شرمولو چې دیکې در کړی او نېر ته یې لا بیل غورځولې وي زمارونو خبره مې دې پورې کوله چې دا غریب ګرځي هر څه په سړي باندې دی ستړی ستومانه راشي هر څه الحمدلله دا خدای ورکوي د سړي په لاس یې ورکوي عزتمنده ښځه چې هغه شکر ادا کړي چې صالحه ښځه د خدای شکریه ادا کړي د خدای شکریه ادا کړي او بدعمله ښځه دا چلونه کوي هغه د خاوند په ستړی نه دی